د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی سیکرټري مالیات سېنیټر حاجی هدایت الله خان ویلي دي چې په ملکنډ ډیویژن کې د وفاقي حکومت لخوا د نان کسٹم پیډ گاډو په حق له غیر عیني اقدام مقامی ولس د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دی. کوز د ګل آباد کې د مقامی بارګینیانو یو غونډه ته د وینا په وخت د حاجی هدایت الله خان وینا وا چې په ملکنډ ډیویژن کې د هر قسمه ټیکس نه اخیستو عیني توسیع موجودګي وروسته د محکمه اکسایز لخوا د نان کسٹم پیډ گاډو اندراج یا کاروایانې غیر قانوني دي. د وینا وا دلته خلکو هم دغه غاډه چا په سعودي کې مزدوري کړې چا به دلته راغلي ته غاډه اخیستې او په هغې باندې خپل بچو له رزق پیدا کوي. نو که دا خبره وي چې د خولې نوڼۍ ده چا د خولې نه ته راوتیا نو خامخا به هغه مزاحمت به کوي. پاکستان د ملکنډ ډیویژن له دا حق ورکړی دی چې دلته به اکسایز ټیکس به نه وي، دلته کې به انکم ټیکس نه وي، دلته به پراپرټي ټیکس نه وي او دلته به چې کوم دی نور ټیکسونه وي. د دې ټیکسونو دا ایگزم کړی دی دا ملکنډ عین ایگزم زه ته نه یم زه ته خپله وایم نو چې عین ایگزم کړی څوک راځي چې ورته عین مخالفت هغه کوي که موږ یې کوو. چې عین مخالفت نه کوي نو بیا دا ډېټا میټر دا نه لګوي ځکه چې ډېټا تاسو ته څه لپاره کوي. نو زه دا وایم چې انشاءالله موږ تاسو سره بالکل په دې کې ملګري دا زموږ علاقه ده زموږ وطن دی زموږ ټول یو خلک یو نو په دې کې چې دا ستاسو تکلیف زما تکلیف دی دې کې څه خبره نشته. انشاءالله تاسو په دې خبره کې زموږ طرف نه تسلي تاسو دلته حسین شاه خان زموږ دلته کې شته هغه هر وخت تاسو موجود وي او هغه هم انشاءالله چې تاسو ته ښه ډاډه خبره کوي داسې خبره به ورته نه کړي چې هغه به چې کوم دی تاسو ته کمزورې خبره به ورته نه کړي. دې نه وړاندې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي نایب صدر حسین شاه خان یوسفزی د بارګینیانو لخوا دلاور خان او جنرال سیکرټري تازه خان وینا وه چې د نان کسټم پیډ گاډو مسله صرف د بارګینیانو نه ولسي مسله ده ځکه چې تقریبا د زیاتره خلکو سره په کورونو کې یو یا دوه ګاډي ولاړ دي. دې زیاته کړې ده چې دوی د محکمه اکسایز په ذریعه هیڅ قسمه اندراج منلو ته تیار نه دي. موږ دې ځای ته مه رسوئ چې دیوال ته شا ولګي په شا زو خو چې دیوال ته شا ولګي نو موږ به بیا څه کوو. اتحاد او اتفاق پکار دی ورورولي او یو بل له لاس ورکول پکار دي او چې تاسو په اتفاق کوئ تاسو په اتحاد یئ خدای دې موږ لري د چا هغه پلار هم ستاسو د حق زموږ نه نشي وړی. په سوات کې چې خبره شوې ده د سوات د خبرې چونکه ستاسو زموږ د رورۍ هم سړی دی موږ د پښتانه د یو بل د رورۍ نه وځو خو ستاسو د بارګین او یا د شوروم د یونین خبره ده نو د هغه سره هم خبره مبره وکړئ ځکه چې هغه خو پکې ډېرې پټاخې مټاخې هم پرېښودې او سره افتتاح یې هم وکړه ما په دې ویډیو په دې سیز په دې سوشل میډیا باندې وکتو نو هغه څه چې دومره نوې نوکر د ځان نه مه جوړوه چې ته سوی هم نیسې لږ صبر وکړه د دې قام سره ډوب ښې او که د قام نه دې ځان نه کو بیا به په پته پوه شي. موږ د سره ښه کلک ولاړ یو دا څه خبره نشته دا زموږ ذمواري هم ده او فرض هم دی او چې څوک را سره کینی حساب کتاب ته کینو په حساب کتاب به خبرو وکړو ظلم زور موږ هم نه کوو خو په حساب کتاب به خپله خبره کوو ځکه چې دا اوس کوم شی اکسایز ته ځي نو مطلب دا دی د دې منلو ته موږ تیار نه یو. د دې شاته څه شی شته دا کوم فارم چې دی دا وایي د کسټم والا فارم دی موږ پکې د وکیلانو سره مشورې کړې دي د نورو خلکو سره پکې کړي د پوهانو خلکو سره موږ دغې ته بالکل تیار نه یو. زموږ په سوات کې یو صدر دی هغه د بهي خبره وکړه هغه که دغه خبره کړي بالکل زموږ سره مشوره نه ده کړې زموږ سره میټنګ نه دی کړی د ډیویژن په سطح اکبر هغه به د ځانه دا مشوره کړې مونږ بالکل د ان سی پی نمبر چې کوم اخیستل دي او هغه د اکسایز نه هغې ته بالکل تیار نه یو. په دې کې لکه مطلب د تاڼې نه دي وکړي د یونین کونسل نه دي وکړي هغې ته تیار یو خو اکسایز ته بالکل تیار نه یو. مونږ تاسو ته سېنیټر صاحب ته دا سوال کوو چې یاره مطلب دا دی مونږ بار بار دا کاروبارونه چې زموږ بندېږي نن زموږ اتمه ورځ زموږ یو ګاډی دی خرڅ شوی ان سی پي د هغې وجه دا ده چې له دوی خو به 2 روپۍ په دغه باندې نه ځي په یو لیټر باندې او په یو پرچي باندې خو هغه دومره افوا جوړه کړي چې هغه مطلب دی مونږ د خپل ټول روزګارونه وباسي. نو مونږ تاسو ته دا سوال کوو چې یاره مخکې ته زموږ دپاره په دې خبره باندې اواز اوچت کړئ چې یاره د دې څیز نه مونږ بالکل واړو نه ورسره 24 منو نه ورسره 25 منو چې کومې پورې مطلب دی مونږ یو دلته کې دی 100 کاله زموږ سره کومه خبره کړې ده هغې نه بعد به بیا نورې خبرې کوو په دې ټایم کې 24 او 25 او دا ورسره نه منو. د ټولو دا فیصله ده که دا بارګین والا دي که دا نور دي موږ ټول سره د قوم به راوځو او په چکدره کې به موږ روډ بلاک کوو هر یو شیز به کوو خو قطعا نه موږ انټري منو نه موږ یو شی هم د دوی نه منو. په کوزدر کې د تیرو 2 ورځو نه محکمه اکسایز د ان سی پي ګاډو اندراج سلسله شروع کړې ده چې په الحال پکې د خلکو دلچسپي د نش برابر ده. محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر.